أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدقت يا رب العالمين. دینا اللہ رب العزت آیات مبارکہ کی فرمائی یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو اتقوا الله اچھا نو یریږي الله رب العزت نو یریږي الله دې من کې حقیقی رب پیدا کړي. خبره داسې ده چې الله رب العزت فرمایي چې او یریږي د الله تعالی نه ولتنظر ولتتفکر او سوچو کې ما په هغه څه قدمت چې لیږي لغد سبا دپاره چې تاسو څه لیږئ نو د هغې سوچ او فکر هم وکړئ. واتقوا الله بیا الله فرمایي چې ویریږئ. نو دا مخکې هم رال چې اتقوا الله او دوباره هم رال یا د مخکې نه مراد دی چې تاسو تقوا اختیار کړئ. څه وکړئ؟ او د تقوا نه مراد ایمان دی چې ایمان راوړئ. څه وکړئ؟ ایمان راوړئ. او دویم نه مراد چې دی اتباع رسول صلی الله علیه وسلم چې تاسو تقوا اختیار کې په اعتبار د دې سره چې څه وکړئ؟ تابعداري وکړئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم. یا د دویم نه مراد دا دی چې تاسو ځان د ګناهونو نه بچ کړئ. پخوانی علما چې دی اکثریت هغې به دا آیتونه ډېر وي په دې سار مونځ کې وغیره. نو تاسو څه وکړئ؟ د الله رب العزت نه یره وکړئ په دې معنی سره چې ځان د هر قسمه ګناه نه بچ کړئ. د هر قسمه ګناه وړه وي که غټه وي او د هر قسمه بېادبۍ نه ځان بچ کړئ. الله رب العزت دې من کې حقیقي تقوا پیدا کړي. تقوا حقیقي ګرانه ده. اوس د جنت ګټل آسان شو. تقوا راغونډه شو تسبو لراله د ریا تسبیح د کې د ای زاهده د یار ذکر زه د اوښ کو په قطرو. او یا غنیهان وای د الله الله په شور کې چې صنم صنم هیر نه کړو. نو خبره داسې ده چې که د پانی رالی نو الویشه الحدیثو پانی سے بغوی د ریا تسبیح د کې ده ای زاهده زه نه یم ورشه الحدیثو د ریا تسبیح د کې ده ای زاهده د یار ذکر زه د اوښ کو په قطرو. نو صرف دغې ته تقوا نشي ویلی چې زه د تسبیح راوالم زه د یا د خلکو مخکې نفل وکړم او بیا د غلط کارونه کوم بېادبي دې کوم د جومات بې حرمتي دې کوم د مور او پلار بېادبي دې کوم د مشر دې کوم د کشرانو د هغه شان پرورش نه کوم یا د کور والا د نورو حقوقو خیال دې نه ساتم او صرف یو څیز له مې زور ورکړی نو دا طریقه صحیح نه ده. یا تقي چې کوم شاعر دی هغه هم وایي اوس د جنت ګټل آسان شو. تقوا راغونډه شو تسبو لره. بس خلکو ته ټوله تقوا په دغه تسبو کې ښکاري. ظاهرا نه صرف دغه نه دې سره بلا څیزونه وابسته دي. د دې تسبو د ډاکټر شیر علي شاه رحمه الله و فرمایله الله دې قبر د انواراتو نه ډک کړي. وایي تسبیح مذکرې تسبیح خلکو ته الله را یادوي. ته به یا ذکر کوې یا نه هو چې جیب کې دی تسبیح نو بس لاس په داسې ورشي ذکر به د الله شروع کړي نو سبا دې نه دي. خو خلک صرف بس دای ته ګوري چې دغه ظاهرا ډیل او ډال برابر بس نور کیسه نور چې څه کوي نه داسې
الله دې په حق باندې مونږ کې تقوا پیدا کړي او د تقوا خپل معیار دی ها د هر څه خپل معیار ور صحابه را دی او زه بټوله عمر روزه نیسم بل زه بټوله عمر چې د شپې عبادت کوم بل زه بخذو ته نه نږدې کی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمای چې تاسو کې ډېر تقوا دار زما بیبیانه مشته زه روزه نیسم او زه روزه ماتوم او زه عبادتم خوبم دا هر یو سیس خپل یو معیار اگر فرق مراتب نکونی که چرته فرق ته د مراتب نکی نو دا خو زندقیت دی دا به دا پلار دی دا زوی دی دا لور دی دا خور دا دادا دی هر چا خپل خپل مراتب دی دا استاد دی دا پیر دی دا شیخ الحدیث دی دا عالم دی دا غیر عالم دی دا ایمینه دی دا ایم پی ای دی دا صدر دی دا وزیر اعظم دی دا هر چا یو مرتبه شته دا هر چا اسلام مراتب خو دی اگر فرق مراتب نکنی زندگی د دې وجه تقوا اصل دغه د چې اسلام ته کم تقوا وکړه اصل تقوا ده یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو اتقوا الله ویریږئ د الله رب العزت نه ولتنظر او سوچو کې نه سوچتو کې نفس هر یو نفس یا یو نفس ما د هغه سبب بارا کې قدمت چلیږي دی لغدن د صد بارا د سبا د بارا نو د سبا نه مراد څه شي دی قیامت دی د سبا نه مراد قیامت دی واتقوا الله نو دا ما او ته خبره ده چې مونږ وتا زړه کې سوچ کو ګردا داسې نه ده چې دا پلان کې د خبره ده نه دا ما او ته خبره ده واتقوا الله ويریږئ د الله رب العزت نه ان الله نو داسې موایا چې ز پلان کې پسې خبرې کوم مالک اسوکې نه ویني نو نن سبا هغه سیزم نشته ستانه چې څوک خبرې وباسي هغه دستانه مخکې رسول چې پلان کې دا وي هغه نه چې بیا سوري هغه ته مخکې را رسول خو الله وی دا سمو وای چې ته چا د خپې وې چا ته منصوبه جوړې څوک تباکور غواړي یا زمانہ پرمانی کول غواړي نه نه الله په خبر دی الله پویږي 400 پټه منصوبه نو الله وی ان الله یقینا الله رب العزت خبیر خبردار دی بما په هغه سبان دی تعملون چې تاسو یې کوي الله فرمایي ولا تکونوا تاسو مکیږي اے مسلمان ته خبره ده کافر ته نه دا ولی مسلمان ته ویلم باندې مرتبه دلته امنو یې روړ بیا ورپسې اتقوا الله روړ نو چاته خبره ده مؤمن ته الله وی ولا تکونوا اے مؤمنانو اے د سواریانو مسلمانانو تاسو مکیږي کلذین پشان ده کسانو نسوا الله ترک الله چې غیس کړی دي الله یې کړی داسې مکیږي کاکا هر یو کس ته په خپل گریوان کې سوچو کی زدي اول سوچو کوم بیا د دین راواخله هر بنده دي سوچو کی چې الله ما ته وایي چې تاسو پشان د هغه چا مکیږي چې غیسو پرې هدي الله چې څوک پرې هدي الله لکه تا ته یو ملګری وي ستا ډیر نږدې ملګری دي چې لکه مړ ارچا نه میړو ټکی دو ار څوک دا چل کی هغه چل کی ګوره تر ته بي وفا نشي تر ته داسې نشینو الله رب العزت درته سوی چې دا خلک تی ګوره ما پیدا کړم ما دا کړ ټول ارسه درته وي بیا درته اخره کوي چې هغه خو زه پرې خودم زما سره شریک پیدا کو خو تا ته وي چې مسلمان بنده ته ګوره ما پرېګ نه دي سوی درته وي ته ما پرېګ نه دي لکه دوس موسم یخ شو وسر کیسه سمي اوس لګ आवाज وباسه نو سوی وي تاسو سو کې وي داسې م جوړيږي خیر دې لګ خوب بم ده چې د आवाज پکې خواږه کسر مضبوط وباسه دې به ټیپ لګي نو الله رب العزت فرمایي چې داسې مکیږي د نورو خلکو په شان چې غي سو کې کړی دي الله رب العزت نو موتا مسلمان یو من کلمه ویلې د لا اله الا الله محمد رسول په هیڅ معاملې کې به څوک نه هیرو اللہ رب العزت اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو اکبر علی آبادی اللہ او خپل حقیقت مه هیروه چې ته څه شي الله دې راته توفیق راکړي الله فرمایي نو د دې وجه په ترجمه مې د رسول الله په ترک الله زکه وکړه چې قاضي بیزاوی رحمه الله فرمایي وي د کوم شي نسبت چې الله ته ډایرک په ډایرک شنیع وي نو بیا ته د هغې عاقبت او انجام ذکر کوه چې عاقبت یې څه دی نو چې ته کله د الله ذکر پرېږدې که زه داسې معنی وکړم رسول الله چې هغې پرېښې دی د الله ذکر یې هېر کړی دی نو د دې انجام هم دغه دی چې د الله ذکر پرېږدې نو اخره کې به الله پرېږدي نو انجام مې ذکر کړی
د قاضي بیضاوي پر رائے باندې. نو د دې وجه الله وایي ولا تکونوا تاسو مکیږئ کالذین پشان د هغه خلکو نسوا الله ترکوا الله چې الله یې پرېښودې دي. نو ما او تا مسلمانان یو موږ به الله نه پرېږدو، موږ به د الله تابعداري کوو، الله به خپل معبود ګڼو او په دې به استقامت اختیارو. الله دې توفیق راکړي. الله فرمایي فانساهم اوس دې ته نقصان څه ملو شي یا لکه تا چې دې ذکر پرېښود الله رب العزت، تا د الله یاد پرېښود، تا چې دې مثال په طور اسلام پرېښود، نو الله وایي څه ورته ملو شو؟ نو الله وایي فانساهم انفسهم، اصل کې خپل ځان هېر کړو، خپل ځان یې روک کړو، خپل ځان یې تباه کړ. الله سره څه نشي کولی. نو فانساهم انفسهم دی ایر که خپل ځان لرا. الله وی اولئک هم الفاسقون، هم دوی بدماشان دي. دا بدماشي ده لویه کنه چې د الله په مقابله کې ودرېږي. نو علامه احمد علي لاهوري رحمه الله د فاسق ترجمه کوي پس سره په بدماش سره وي، هم دا دوی بدماشان. استاد محترم قاضی فضل الله صاحب وي دا مت برکات مولالی الله دې په عمر کې برکات واچي. وي دا احمد علي لاهوري صاحب چې کومه ترجمه کړې دی بس دا ناشنا ته دې سر بل نه جوړ. نو الله وي هم دا دوی بدماشان دي. ښه الله وی لا اوس درته مراتب خو چې لګه ته خو د خدای بنده چې جوړ شي نو څه برته ملاوي او چې د غیر الله جوړ شي نو څه ویني. الله وی لا یستوی برابر نګرځي، برابر ندي اصحاب النار صاحبان د اور و اصحاب الجنت او صاحبان د جنتونو. اصحاب الجنت دا صاحبان د جنت والا هم الفائزون، هم دوی کامیاب دي. الله دې په دې کې راولي. لومبني کامیاب صحابه بیا ورپسې داسې درجه به درجه ده. الله دې راله کامیابی را نصیب کړي. الله فرمایي لو انزلنا، اوس د قرآن خبره ده. الله و چې مسلمانه ته ورته کینې نه، ته خو چې دی نو ځان ته لرې حسابې، ته خو دا قرآن خپلې نه، خو د دې قرآن دومره پاور دی. الله وی لو انزلنا که چېرته موږ نازل کړی وي هذا القرآن دې قرآن لره علی جبل پس باندې په یو غر باندې، نو داسم کولی شي چې علی جبل عظیم، علی جبل عظیم پس باندې په یو لوی غر باندې مثل ابي قبیس، په مثل د ابي قبیس. نو په مکه کې د ایده لپاره لوی غر څه وه؟ مکه کې یا مدینه منوره کې چې کوم کسان تللي تقریبا منه خو یرد ابي قبیس کوم ځای ته د ایده سنی کې دې شنو مې بدلی او ابي قبیس دا د هغې غټ غر. نو الله رب العزت وایي که د هغې په شان په غټ غر مې را نازل کړو نو بعد ان آتاه شعور پس د هغې نه چې هغې له مې شعور ورکړی وي نو بیا به څه شي لرأیته، الله رب العزت فرمایي ګرځېدلی به و دا خاشعا خائفا متصدعا متفقفا، دا به چې دې ټوکړې ټوکړې دا غر ګرځېدلی وي د الله رب العزت ته یاري. دا یو مسلمان دی دته د الله نومله تلاوت ورته کوه، یا انسان دی انسان به طور انسان یاد کا، یا چې دی نو دا انسان دی د زړه نه د سترګو نه اوښکه قدرې نه ځي د سره پکې د الله یره نه راځي. او الله وایي که دا مې په غر را نازل کړی وي نو دا غر به چې دی نو دی به چې دی نو خراب شي. دا یوه معنی شو. بله معنی د دې زمانې سره الله وی لو انزلنا که چېرته موږ نازل کړی وي هذا القرآن دې قرآن لرا علی جبل په یو غر باندې لرأیته نو ګرځېدلی به وي دغه غر خاشعا د وجې د ویرې متصدعا پرېوتونکي، متصدعا یا چاودونکي، څه شي د حاشن پرېوتونکي یا یریدونکي متصدعا او چاودونکي من خشیت الله د سنا د یری د الله رب العزت نه. نو معلومه دا شوه چې الله رب العزت فرمایي چې په دې کاڼو بوټو کې چې د دونه شعور مې پیدا کړی دی چې دا د الله رب العزت د یری چې دی نو دا څه کوي دا جړا کوي د الله نه به دومره یریدلی وي، دومره شعور مې په دې کې پیدا کړی دی چې دی به قرآن مې پې نازل کړی وي نو دا به د هغې سره د الله د یری ختم شوي وي، دونه شعور پکې شته. او هر چې دا ده نو دا ثابته شوه. اوس نیکانه اوس وایي چې د بعضو بوټو نه په بعضې حالاتو کې یو خاص قسمه اواز راوځي. نو
پکړ آلات ستا ساينس په ترقي کوي خلک وایي ساينس ترقي وکړه دا لا ډېر وروسته د هېڅ ترقي نه ده کړې حدیث کې خو راځي دا به د بوټانو تسمې د خبرې کوي حدیث کې هو ډېر تیزه زمانه راغلې د دجال حدیث هم نه دی اورېدلی دا به ډېره ترقي دي دا خو هېڅ ترقي نه الله رب العزت هو فرمای لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله نو معلومه دا شو چې دا جاړي د دې आवाज وغیرہ د ډیر شي زونه به دا بستا آلات راټین کی دا ډیره کمزوري د سنس دا ډیر خاشعا متصدعا من خشية الله نو الکه ته وې چې وې دا حسین نو دا قران سنس د تایید لپاره موږ صرف پیش کوو چې کوم ځای کې قران نه خلاف وي موږ چې ډیران ته ورته وایو وتلك الامثال او الله وی دا مثالونه دي نضربها چې من بیانو دی لرا للناس د پاره د خلقو عام انسانانو تملاوی بیانو دا مثالونه لعلهم يتفکرون خایږي چې د فکر نه کار واخلي دي سوچ او فکر وکي بیا الله رب العزت فرمایي هو الله دغه الله رب العزت هو الله سوکو دغه الله رب العزت نو د الله رب العزت د وحدانیت نه د توحید بیان شي او صفات د الله رب العزت دي نو د الله رب العزت چې دي سو قران وغیرہ دغه چې کوم نمونه دلته د سر ترازیه وغیرہ نو نن مې نوم راځي او امام رازی رحمه الله نور علماء لیکلي چې 5000 نمونه دي څونه 15000 نمونه په تورات زبور انجیل وغیرہ د صحائف کې راغون کی او بیا نور علماء لیکلي چې د الله نمونه د دین هم زیات دي او د الله د نوم حیثیت دی چې هر یو حرف ته لړکې چې یو ټکی پاتې کیږي هغه به معنا ورکړي الف ته لړکې لله به معنا ورکړي لام ته بیا لړکې له به معنا ورکړي او بیا ته د لام هم لړکې صرف هو پاتې کیږي نو ته تصوف علتای باګه د ذکر دی هو دا معنا ضمیر راجی د الله وایخه الله او د دې درې آیاتونو خاصیت دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم باندې د ساری وې نو ساری به الله پاسي سو الله دې توفیق راکړي چې ساری وې نو او یا زره پرشتي تعالی مازیګر ماخامه پورې دا لګیای او ستاده پر دعاګانې غواړي او چې کله مازیګر وې نو او یا زره پرشتي د سحر پورې ستاده پر دعا غواړي او دا آیاتونه چې سوقوي نو په دې باندې هر قسمه دعا الله رب العزت قبلای الله توفیق راکړي الله فرمایي هو الله الذي هو الله دغه الله وای هو الله دغه الله الذي هغه ذات لا اله چې نشته د معبود برحق الا هو مگر دک یو الله دی مگر دک یو الله دی نو ټول وای لا اله الا هو لا اله الا هو نو چې ساده خبره بزله کې مضبوطه شي چې الګا بل سو کارساز نشته کارساز څوک دی یو الله بل څوک د بچو ورکون کې نشته د بچو ورکون کې ذات څوک دی یو الله بل څوک بیماری راوستون کې ذات نشته د بیمارو راوستون کې ذات څوک دی یو الله بل څوک د بیماری ختمون کې ذات نشته د بیماری ختمون کې ذات څوک دی یو الله اے بل څوک د باران کوون کې ذات نشته باران کوون کې ذات څوک دی یو الله او اے بل څوک داسې ذات نشته چې د زلزلې د بارانونو ختم کی مگر څوک دی یو الله نو ټول وای لا اله الا الله صحیح شو لا اله الا الله هو الله دغه الله رب العزت الذي هغه ذات لا اله الا هو چې نشته د معبود برحق مگر دک یو الله دی عالم الغیب عالم دی پنالی دو باندې په غیب باندې نو غیب مطلب دا دی چې ستانه غیب دی د الله نه غیب نشته علامه ماجدی رحمه الله تفسیر علامه دریا آبادی رحمه الله تفسیر کوي په تفسیر ماجدی کې هغه وی الکه وی غیب هغه ته ویل شي چې سړی نه لیدل انسان نه لیدل خدای پاک نه سپټو ندی نو دا الله رب العزت چې د مؤمن تعریف کوي نو څه کوي یؤمنون بالغیب چې دی ایمان وروړي په څه باندې په غیب باندې نو د بعضو عاشقانو ته وایي چې کاکا داسې کار دی چې ته وایې چې د ټول کائناتو د ذرې ذرې علم غیب دا
ثابت د چا د پر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پر نو بیا هم متقی صفت باغ کی پورا نشي او من وایو چې د متقیانو سردار څوک دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ناشنا نقطه د عربی تفاسیر نه د لیکلي علامه دریابادی لیکلي د هر ناشنا نقطه د اسانه د عوام په کوي چې لکه د کائناتو د ذری د علم غیب او د الله نه ما سیوا بل چا د علم نشته او قبل چا د ته چې علم دی چې ارسو کیا دی بیا ګوره بیا خو د متقی د صفت نه دی الله وایي چې متقی هغه چې یؤمنون بالغیب هغه به سیز نه لیدلی هغه په ایمان ساتي الله یا عالم الغیب عالم دی په غیب باندې او شهادت او په حاضر سيزونو باندې والرحمن دغه الله تعالی مهربان دی الرحیم او ډیر رحم کوونکی دی الله دې را باندې رحم وکي والله الذي الله هو الله دغه الله رب العزت الذي هغه ذات لا اله چې نشته د معبود برحق الا هو مگر دک یو الله دی یقینا نم درین عالم کہ لا معبود الا هو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا هو جو تیغے لا بدستاری بیا تنہا چغمداری مجو از ہے غیر حق یاری کہ لا فتاح الا هو سلطان باہو رحمہ اللہ فرمایا اس نے کانولوی کیسې جوړې کړې دي لکه بزرګیدار چا په خپل ځای اشعار ډېرې ښه دي خلک یې غزلې مویي یو څه بل څه ښه اشعار دي هغه څه وایي یقینا نم درین عالم کې لا معبود الا هو وایي دې عالم کې یقین وساته چې د الله نه ما سوا بل معبود نشته ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا هو په دواړه جهانونو کې بل مقصد ما نشته زموږ مقصد څوک دی یو الله رب العزت دی جو تیغه لا بدست آری بیا تنها چغمداری نبی اثبات اشاره ده لا اله الا الله وی چې کله د لا اله الا الله توره دی په لاس راله چوتیغه لا بدست آری بیا تنها چغمداری مجو از غیر حق یاری که لا فتاح الا هو چې کله د لا اله الا الله توره دی په لاس راله بیا د څه شي غمونه کې بیا خو یاري کور د هغه ذات سره کوه کې لا فتاح الا هو د هغه نه علاوه کلاوهون کې بل ذات نشته څوک دی یو الله رب العزت دی او علامه مشرق والا وایي ډاکټر صاحب څوک علامه اقبال وایي څه وایي هغه وایي چومې گویم مسلمانم بلرزم چې کله زه ووایم چې زه مسلمان یم نو لرزه را باندې راشي کې دا نه مشکلات لا اله را چې لا اله الا الله لرم او مشکلات د چا نه غواړم د غیر الله نه غواړم چومې گویم مسلمانم کې بلرزم کې دا نه مشکلات لا اله را او بابا عبدالرحمن وایي وی ته چې دومره لوی مېلمه وه کور ته بیایې دا چې کار نه کوي که نه وی ته چې دومره لوی مېلمه وه کور ته بیایې اول غولې دې صفا کړه د خشاکو موږ چې درته وایي د لا اله الا الله سره ضرب ورکړه چې دغه خشاکو دا ګن بلا ختمه شي وی ته چې دومره لوی مېلمه وه کور ته بیایې اول غولې دې صفا کړه د خشاکو بیا ته ګوره چې دغه الله ورته راضي که نه الله دې توفیق راکړي هو الله دغه الله رب العزت دی الذي هغه ذات دغه الله دی هغه ذات لا اله چې نشته دی معبود برک الا هو مگر دک یو الله دی الملک چې دغه الله تعالی څه شي دی ملک دی بادشاہ دی څه شي دی بادشاہ دی مالک دی اختیارمندم دی او بادشاہ ملک څوک دی بادشاہ الله رب العزت مختار کل القدوس ډیر پاک دی الله رب العزت څه شي دی ډیر پاک دی هیڅ عیب په الله رب العزت کې نشته السلام سالم دی د ټولو عیبونو نه سالم دی د ټولو عیبونو نه المؤمن امن ورکوونکی دی څه شي دی امن ورکوونکی نو کاکا تانم الله مؤمن نوم درکوي نو ته هم ستانه بل مسلمان څه شي محفوظ به په جان مال سره په عزت سره نو تم مؤمن الله دې توفیق راکړي ښه الله صفت دی المهیمن ساتندونکی دی الله رب العزت حفاظت کوونکی دی د چا د ټول عالم
المهیمن حفاظت کون کی دی، العزیز څه شی دی؟ غالب دی. الله رب العزت څه شی دی؟ غالب دی. الجبار ډیر زبردست ذات دی. څه شی دی؟ ډیر زبردست ذات دی. چرته دی پړه کې دا را نشي چې د چا د بغاوت سر تر پامیره رسېدلی، د چا ټیټ شوی سر د ملا تر تیره رسېدلی، سره د بغاوت جانانه ارتې تاڼۍ ګرځې. تعجب نه دی په دومره رقیبانو کې ژوندون. دا سر دی د غرور او تکبر اخري انتها ته رسولی. دا مه وایه چې زه یم. هغه عرب والا وایي چې د څلورو مذهبونو سره ته مقابله کې وي داسې ده لکه غر سره چې ډغره وي. نو خبره داسې ده چې په غرور کې انتها ته رسېدلی. الله وایي نه، العزیز غالب ذات څوک دی؟ الله رب العزت. الجبار او ډیر زبردست ذات څوک دی؟ الله رب العزت. المتکبر څه شي؟ بلیغ من الکبریا. الله رب العزت فرمایي او ډیر لوی ذات څوک دی؟ الله رب العزت. بنده د دې وجه حدیث کې راځي الکبریا او ردای، وی دا لویوالی زما صادر دی او څوک چې زما د صادر ته رادنه کېده غواړي دا سټ به والله مات پړ مخې به جهنم ته ګزار. الله هم دې وساتي. نو المتکبر څه شی دی؟ ډیر لوی ذات دی. بلیغ من الکبریا. سبحان الله پاکی دغه الله رب العزت لرا. عما پاک دی دغه الله تعالی عما د هغه سنا یشرکون چې شریک ولا ګرځوي دغه مشرکان یهود او نصرانیان دی ول شریکان ګوري د دین. الله څه شی دی؟ پاک دی. یا الله فرمایي هو الله دغه الله رب العزت الخالق خالق دی، البارئ نوی څه شی دی؟ ښکارا کوونکی دی. یا الخالق چې دی بس مطلق پیدا کوونکی، او البارئ هغه ذات ته ویلی شي چې هغه بې نمونې پیدا کوونکی ذات. نو دا څوک دی؟ الله رب العزت. البارئ څه شي؟ بغیر د نمونې څه شي؟ پیدا کوونکی، بدون مثال سبقتن. المصور صورت جوړونکی ذات. صورت جوړونکی څوک دی؟ الله رب العزت. دغه الله تعالی خالق دی او دغه الله تعالی نوې ښکارا پیدا کوونکی دی یا بې د نمونې پیدا کوونکی دی. المصور او تصویر ورکوونکی دی. له دغه الله تعالی دپاره الاسماء الحسنى ښایسته نومونه دي. د الله دپاره څه شي دي؟ ښایسته نومونه دي. نو ما درته حدیث کې راځي وي د الله په 99 نومونو چې څوک دا 99 نوم او خما د آیتونو باره کې 99 نومه راځي. دا دغه 99 نومونو باره کې که څوک سوال وکړي د الله رب العزت نه، نو الله یې سوال نه رد کوي. الله رب العزت دې راله توفیق راکړي. او هر چې دا 3 آیاته دي د دې په وجه 80,000 فرښتې د انسان لپاره دعا غواړي. الله دې رانصیب او په اسماء الحسنا باندې ښه کتاب امام قرطبي رحمه الله لیکلی. علما وایي لیدل یې نه دي، موږ نه لیدل، خو علما داسې ښه کتاب وي د هغه. الاسماء الحسنا د الله دپاره ښایسته نومونه دي. یسبحو پاکي بیانوي. نو سر کې هم دا د صورت تېر شوي، انتها بیا دا شوه. الله یسبحو پاکي بیانوي له د دغه الله دپاره ما هغه څه په سماوات دي چې په اسمانونو کې دي، والارض او په ځمکه کې دي. وهو العزیز و دغه الله تعالی غالب دی، الحکیم او حکمت والا دی. الله څه شی دی؟ غالب دی او حکمت والا دی. الله رب العزت دې موږ کې دا صفات پیدا کړي او الله دې موږ په حقیقت کې خپل بندګانو ګرځوي.